پیدا ورکړي. ذکر نصیحت سره اخرت ور یاد کا، تذکیر د اخرت، جنت ور یاد کا چې د دې شوق پیدا شي، دوزخ ور یاد کا چې د دې په زړه کې غبرهټ او یره پیدا شي، خبر عذاب ور یاد کا، او چې رستو په انسان سره روان دي حقیقتا انسان دا غین اخلاص نه دی، دا ور یاد کا. ګورئ اسې نه چې پښتانه وي په بده سر نه وړي بیا سړی سم نشي کولی، اسې نه چې بیا په د وخت وړي او د ګوتې مروړي او لاسونه مږي او بیا دل په لاس نه ورځي مخکې نه پوهې کا. نو ما هغې کې درته د ځنکدن او د قبر د عذاب او د قبر د پاسېدو خبره کړې وه، او د قیامت د ورځې بیان به م څه ناڅه تېره جمعه درته کړی و چې الله به حساب کتاب نه شروع کوي. اخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي، ځکه هغلته کې په ورځې هفتې نشته. نو رب العالمین به ورته بیا وفرمایي چې سوال کا وسل تو چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي، او سفارش وکړه اشفع تشفع، ستا سفارش به قبول شي. رسول الله مبارک په لومبې د مسلم شریف حدیث دی د حساب کتاب سفارش وکړي او د هغې نه پس به بیا د خپل امت سفارش کوي. زما وروڼو خلک چې لومبې د قبرونو نه راپاسي نو سخت تکلیف کې وي، او خلک به په دې خپلو خولو کې ډوب پراته او ډېر لوی تکلیف کې به خلک مبتلي. بیماري خوشته نه چې سړی بیمار شي، مرګ خوشته نه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي. هر سړی به په لوی غم کې مبتلی، او رور د خور نه، خور د رور نه، پلار د زوی نه، زوی د پلار نه، ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه، بلکل به تښتي به. هر سړي سره به د خپل ځان غمي، هرې ښځې سره به د خپل ځان غمي. حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور پاک وفرمایل چې خلک قبرونو نه پاسي بربنډ وي، یا به ولرسته الله لباس او جامې ورکړي. نو عائشة صدیقه فرمایي چې ما وی د الله رسوله دا خلک به یو بل ته نه ګوري، چې بربنډ وي نو سړي ښځو ته او ښځې سړو ته او سړي یو بل ته به نه ګوري. وی عایشې ډېره سخته ورځ ده، په دومره سختۍ کې به خلک پراته چې د یو بل عورت ته به څوک کتي نه شي. تاسو دې نه خپله اندازه ولګوئ چې دومره سختي وي چې د یو بل عورت ته څوک کتي نه شي، په ټینشن کې مبتلي. نو سخته ورځ ده. نو د الله رسول ته به کوم ځای ګورم په دغه ورځ؟ نو حضور پاک وفرمایل دریو ځایونو کې ما ګوره، دې کې زه نه خطا کېږم. یو دا دی چې کوم وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي او تله ولګېږي نو ما هلته ګوره. یو دا حوض کوثر په غاړه مې ګوره. یو دا چې امت کوم وخت کې په پل تېرېږي، پل صراط کې تاسو وایې، هلته مې ګوره. دې دریو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم، دې کې ما لټوه. نو حساب کتاب زما ورونو چې کېږي د دنیا حساب نه دی. ګورئ تله به لګېدلې، ډېره غټه تله، او د دې تلې نګراني به په خپله رب العالمین کوي. او چې کوم انسان وزن کوي، تول کوي، هغه حضرت جبریل علیه السلام وي. دې کې احادیث ډېر دي، خو تاسو ته هغه نه وایم، مفهوم یې درته وایم. او تله څومره ده؟ نو حضرت داود علیه السلام الله نه تپوس وکړ، یا الله دا تله راته وښایه. نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوته. نو چې هوش کې راغی نو ژړلې، وایي الله دا خو دومره غټه ده، که دا اووه اسمانونه او اووه ځمکې په یو چابړي کې واچوې، په یو کوټې ځای کې ګورې ځایېږي، نو الله دا به زمونږ په عمل او په نیکو سینګړه کېږي. نو الله وفرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم. کوم عبادت کې چې اخلاص ډېري رونو او ودانداري، کوم عبادت کې چې اخلاص ډېري، د عبادت ډېروالی مقصود نه دی، د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی. ګورئ زمونږ خلک مونځ کوي خو برباد شي مونځ. دا اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شم، ځکه چې څنګه سجدې نه پاسي نو بډس به مې سجدې له ځي، او چې د رکوع نه پاسي نو شا نه نیغی، په منډه ته سجدې له ځي، مونځ غرق او تباه شو. دا مونځ نه شو. د حضور پاک دا ګورې ځان پوهېږې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې مونځ وکړه، وی قم پاسه فصلي فانک لم تصلي، مونځ دې وکړه، مونځ دې نه دی کړی، ونه شو. هغه دوباره بیا هغسې مونځ وکړه، بیا راغی په رسول الله مبارک سلام واچو، او ته بیا فرمایي پاسه مونځ دې وکړه، مونځ دې وکړه، مونځ دې نه دی کړی، مونځ دې ونه شو. دریم ځل بیا راغی، بیا مونځ وکړه، بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو، بیا ورته فرمایي فصل ارجع، واپس شه، صلي مونځ وکړه، تا مونځ نه دی کړی. او ته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه، ما له خدای نه ښه چل نه راځي، نو بیا به تر لمانځه چل وکړه. کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر وایه، نیت وکړه. نیت د زړه ضروري دی، که د خولې نیت نه پروا نشته، چې زړه کې نه راځي چې د مازدیګر 4 رکعته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې، نو دا هم کافي دی. او که په خولې وې نو هم خیر دی. رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلی، د زړه نه بیا نیت کوه. خو زمونږ پښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی، دې وجې نه زمونږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوې. د خولې نیت بدعت نه دی، په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلي دي، لبیک بحجتین. نو د خولې نیت څه بدعت نه دی، او اصل یې مونږ سره شته، بل ځای کې شته خو شته، او دا ته خپله توجه برابرې، خو د زړه نیت ضروري دی. نو نیت وکړه، بیا لاسونه اوچت کړه تر غوږونو پورې، چې دا د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي، او 4 ګوتې د غوږ د بر حصې ته مخامخ شي، او لاس چې کوم اصل لاس او منګول د دا د اوږو ته برابر شي. په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي. بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي، او څه په نامه راشي لږه غوندې سا. نو په نوم هم راله، د نوم نه لاندې هم راله، د سینې نه لاندې هم راله، په ټولو حدیثو عمل راغی. د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه، سبحانک اللهم ووایه، او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله وبسم الله ووایه،
او دا غینه په سورۃ فاتحه وایا خشته کله طریقې سره وایا سورۃ فاتحه په کله طریقې سره وایا او سورۃ فاتحه نه پس بیا سورۃ وایا او دا سورۃ نه پس بیا لاړ شو رکوع کا کله مدیدار رکوع کا باندې ما ته الله تعالی ولاړې دا سوچو چې ما الله ویني کدی نه ما کله طریقه دا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك کذا الله نه ما خو ویني کنه رکوع خشته سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم او بیا د رکوع نه چې پاسه سمع الله لمن حمده بیا ربنا لك الحمد حضور پاک په کې دینه زیات الفاظ وي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه او كلا داسم يريد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ثم نقدم به سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ايش دواي من دواي هو يسمع سمع الله لمن حمد الله اكبر قول يا رمضان شرموا لي بعض مولا کا مسبیک کا سبب ٹک کرے غلام سمع الله لمن حمد الله اكبر هر کله مختلف صبر وکړي مقتدی خدا پس ربنا لك الحمد وای کړه سباو کې زر منځو کې تاسو سره تاسو کوم سونا ټیم بازار منځو کې وای کنه 2 منټه به زیات کینو خدای له 2 منټه نشي ورکولې ته خدای نه شرمېږي چې خپل منځ کې 2 منټه به زیات ولګي 3 منټه به زیات ولګي نو دوست سره خبرې کوي په موبایل کو 6 منټه لګي بدل کې یو بل سره غب شپ لګو سونا ټیم دا یو نو ته خپل منځم نشي سمولې ته الله نه شرمېږي چې الله تعالی تاسو منځ ته ډډ او بیا چې سجدي له لار شي زر سره وچت کې لکه په خلاص سجده کې وخت ډېر ظالما او سجدي نه چې پاسې ملا نه غي زر دې سجدي لګي دې مسجد نظر بده کړه رسول الله مبارک په بعض وختونو کې دا مې رب اغفر لي واجبرني واهدني بده کې وي وعافني الفاظ به لکه مې باندې وکړه دوه سجدو مې کې کې نه دا مارونه غواړي چې درکو نه پاسې یو منټه مو درې کې کافي شو تعالی نو ګور سلور رکوګانی په سلور منټه شو یو منټه په کوم ځای درې شي او دا دوه سجدو مې کې نیم منټه کې نهسته دا سره کو نه پر دې کې نیم منټه تیر کړو خو نه بشي مونږ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله وی چې ما تاسو لمرګ او جون پیدا کړ جو مرګ نه پس پتا پوس کېږي په جون کې د عمل چې څوک خپل عمل کوي خشتا اکثر عملانه چې څوک ډېر کوي دوه رکعات او خشتا وکړه